زما استاد په کور کې د بچی سره موبایل دی، ښځې سره موبایل دی، پلار سره موبایل دی، لور سره موبایل دی، چې ټولې پیسې راجمع کړي 2 لکه روپۍ دي، 3 لکه روپۍ باندې 3 سیټه کېږي. کمزورې سیټ چې اخلي د موبایل د ټچ والا موبایل چې اخلي 20 زره 30 زره 40 زره چې څلور دې واخیستلو اته 2 لکه روپۍ چې ما ته متوجي یې. هر بچی سره او هر ښځې سره په لاس کې موبایل دی. قرآن کریم رسول والا راشي هدیه کول والا کلی کې ګرځي، قرآن هدیه کوي، هدیه کوي خیال پیسې 3 میاشتې پس راکوي. په ټول کلی کې وګرځي د قرآن خستو وانه څوک نشته. د ورځې موبایل ډېر کولاوي کې که قرآن ډېر کولاوي. او چې چا رښتیا وي خدای دې کلمه د شهادت نصیب کړي، او چې څوک غلی پاتې شي دغه د خدای معامله ده، زه د خیر یې نه کوم. نو ورځې موبایل ډېر کارته دغه مخ ته کتې شي، پر د قرآن مخ ته ډېر کتې شي. ما ته ووایه ما طرف ته لږ متوجه شي. خیر دی ووایه که نه جي موبایل ته ټیم په ټیم ګلاس لګي که نه لګي، کور ورته لګي که نه لګي، ټیم په ټیم یې ګورې خراب نه شي، ګډوډ رانه نه شي. لږ دننه ورشه چې قرآن په کوم حالت کې پروت دی، هغه ستا په کور کې موبایل د چاینا نه راغلی دی، د هندو د کافر لاس پې لګېدلی دی، جاپان نه راغلی د دهري لاس پې لګېدلی دی. قرآن د لوح محفوظ نه راغلی دی. قرآن کوم ځای نه راغلی دی؟ چا راوړی دی؟ جبریل علیه السلام راوړی دی. په چا نازل شوی دی؟ په سرور کونین نازل شوی دی. محبوب علیه السلام دې قرآن ته څنګه درانه کتلي دي؟ قرآن خو بستانه ګیله کوي چې ستا دا ژوند ښایسته دی که ستا د پیغمبر ژوند ښایسته دی. تا سره دومره ټیم نشته چې ته ما ته وګورې ستا پیغمبر زما دپاره کله پرېښی دی، کله یې زما دپاره پرېښی دی، بیبیانې یې زما دپاره پرېښي دي، صحابه کرام وطن پرېښی دی. او شاعر وایي که وطن خوږ نه وي وطن پسې به چا نه جړل، په خپل وطن پسې به احمد مشتبه نه جړل. چې د سبا هوا به راغله د مکې د لوري، په چغو چغو به محمد مصطفی وجړل. وږه مکۍ چې پرېښوده خدای ګوجړه پرې راشي، دغه بې کس او بې وطنه قافله د چا وه. نور به زه څه وایم د حق او حقیقت په باب کې، مار او لړم سره د نن غار کې شپه د چا وه. او لر انسان چې نږدې که د انسان سره، منصف ووایه دا د مهر کلمه د چا وه. او چې په سخت ساعت د ځن کدن کې چې ویل به یې داسې حال د امت به زما سوي دا جمله د چا وه. او جنګ او خود چې روان یوه پوښتنه کومه، رنګ بنګ په وینو نازلینه خوله سینه د چا وه.